صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د مو عزت منه دا عرض وکړو چې دا سه خبره دې ور باندې کړی وای مش په اعتکاف شي بیا مو ورته چې غوړغه د اساس نظام رمضان په ختم کول دا نن لکه چې سلروشتمه رجاوی وی کا 15 دا کنه بیا مو ته چې تو بیا غو ټیک تو بیا سره وروتی کنه بیا هم مسالې خو ډېرې دي رمضان خو ډېر فضایل دي کنه سمج بیان کړي یادی کنه او بیا په دا بل یو خبره چا پښتنه نه وکړه روغلای وو کنه بیا هغه وی چې زدا سه زناور الله په مردګونه پسې او دا ثواب ګټو وشتم ته او خیر هغه تمو یو بل مسله ور وچا ولا چې هوته امرا پښتنه درته وکا تو سره یتیمون دي د یتیمون حق تا کلا ته د پورا دا صدقه دا جواز ون لري او خیر از ما پاپر بیا بل پښتنه وکړه یا په داشه بیا او ویل بیا مو ورته ویل چې دا خو به زه وکم ا دې د پورا باندې د تکو چې توسته د چاندا غونه یا دلته متکفین ته ضرورت ته نشته خدای مهرباني د ضرورت نشته خپل دا سه چې کېما دو یو کاس روغللو چې کله ضرورت جوړ شو دلته کنا متکفین ته جوړ شو چې پښتنه غریب پټا کې 50,000 روپۍ نقد روکل چې دا په ولګاوه په دغه ته 100 به وشي کنا دا خدای دې لري خلق دي واده کو په دنه مخ بل روغللو پا پرې وای چې خدا غنره خلک چې صحیح شي دا غوډر اداز غریب سړی و داسې غا سړی نه و هغه چې کی ما دو کنه 10,000 روپۍ وروړلې چې مېر مې مړه شوې دو ا دې و جنا چې دا متکفین ته ولګوي چې مانه ز دا مېر مې خو چې چګه درجه ورکو کنه بیا په بیا روغللو چې هغه دا لشل زره نه را درو خلای کنه زکه چې داغه ته مکمل پسې ثوابینا ورغړ دا وګونه مې سره وته وکړ متکفینا سے مثال په دا پیره چې اس کسا میر وفات ته پورا دمرا دولتمان سړان نو ما نامي سان په کو کنه ورغل پټه ته مانه کا مو په دې ځنه لیدلای وي چا چې کی مغاته مقرر کړی دي خدمات ته پورا کنه اغه تا ویر کړل شادو خو زه خبر کړ نو داس مطلب دا چې مانه هغه یو خو روغللو 50,000 وروړل بل روغللو چې کې 10,000 وروړي بیا روغل بیا چې قیمت 60,000 وروړل کنه از دا یو لاک جوړی قسم ردا منه هغه ان شاء الله په زیوتا دی او کیږي توسته دا خو اس مخالي دمره مثال زیوا اندازار ته وشاین کنه چې بیا مو متاول چې دمره او چاته خبره دو چې ایس بل روغلو غالش کی غا وکړه کنه چې را مو نش کی چې کیما دو صدقه کنه بیا غوا په دا پره چې بیا هغه چې کیما دو صدقه وکړه کنه چې بیا مو تاول یا ټکه بیا څه دا وکړو چې تو حوال وجه سه خیریات ک پسه کنه کر ولا پسه او فتشوی دو کنه او زناوار ک کنه مو د تاوی چې زناوار خو ډیره غټه خبره ده خو مخ پر مشوره دادو چې یو مزدور افزا یا وز مزدور وکا او هغه چې رغه تاګه کې یا دای پرسما په خوري او دای چې کیمه دو پرمو ته په مت کو کنه افطریه په وکو کنه بیا مې دا ټکای دغه سه په جذبه شو ورو وته کنه بیا خې وکړ چې وکړ دا مته ډېر خوشور شول زکه چې ډېر زبردست رانمین او څه لانډه کې سادادو مطلب داو چې دا د خدای پاک خالق په تر والی ورکاوی چې کوم تنظیم شو کنه خو آسه مثال دایوا خبره دیتا کوم چې په مردګونه په ثوابینا غاټه په مردګونه په ثوابینا رسوي دا کنه بیا دامرا او چات او منسدي امونه خو چې څه چاته ورکاوی اجر په درکاوی الله پاک بالکل خو یو داسې خلق دي چې متکفین دي
متکف کوین کې خلق ته کسا بیا هغه چې کیم دا کنه بیا هغه ته دا تنظیم بیا مو دا ډېر اوچا ته خبره نو په دا پرې مو ته چې دا فکر چاونه شي چې دا چې کیمه دو چاندې نه کی او دا مقام دې مو شاله کنه چې دا کاشتا چې مردا ګوندا بځوي چې څوک شامل اورسته راي بیا دا نه را چې دا الله کې وکړه کې پلاس په روسیا پټه روسا غاټه تا خپل دی باندې چې کیم دا کنه چې کیم دې نظم دې تنظیم چې دا څه چکه درجه ملاو شي مطلب دا چې الحمدلله میشتو تلاوتینا کی میشتو زاتر می خیر خدای کامل کوی می د خدای کامل کوی می د تلاوتینا خدای کامل کوی کافیله خدای کامل راځي دا وا خبره دا بلا چې دا غریبونه مسکین ته وکا کلی ولې ته وکا خو الله دې پورا چې کیمدا دا صدقه دا ډېر وچات شایدا په ډېر چې په بل قسم بدلیږي دا پر رمضان چې اخیری عشره په ډېر چکه اندازه باندې چې کیدا بدلیږي دې پورا هغه زناور ولتا چې زناوري کړه د لکه چې کنه هغه ته مداس وویل چې خلی پښتنه وکا چې بیا خامخا چې کیمدا پښورا کوي کنه یا مو ورته چې د متکفین ته تنظیم وکړه انتها ځکه شته ته تنظیم شته خو تا ور وکړه کنه بیا مو ته چې ټول وزیرستان خیریات یو طرف ته او دا د بل طرف ته دا په باندې دو چاته نو د مو عزت منه میشته دا په چار دو چې میشتو سه په دغه چې کیمدو دا شپې ورځې کې ماتې دي کنه ایدر نشده دا کنه په دیشه دی یتیمونه د کونډه یتیمونه خیال وسوتای خپل ځامن خیال مې وسوتلو دا چې کیمدو څیک پوته نشول پښتنه مو وکړلې چې ته تا ما شای په کای روړلو ته ما روړلو کنه یتیمونه غم به سکو الله به کو الله به تو رتا چوي د یتیمونه ته تنظیم چې کیمدو د څه شي نن سبا خطه تیار خرڅي شي نن سبا شای تیار سپلای بوټینه شای تیار دي نن تا مکادو چې هغه دې پر یاد یتیمونه غامیا وکا دا مکادو چې کیمدا چې دای د یتیمونو دا کونډه یتیمون دا خوشول شي چې خدای پاک د حالات مجریخ کو خدای پاک دا پریشانی د مش په خواشای بداله کو او حالات کله بدلیږي چې کله الله روزي شي حالات پیرغاوی چې خدای ناراضه شي بالکل په دنه خرو پیږي کنه دا ورته په بل طریقه نشتا په جرګی شي نه په سیره نوري شي نه په زنده‌باد مرده‌باد باندې کیږي دا په دې باندې کیږي چې میشو په دار رمضان شه په دې پټ شامي باندې په دې د افطاری په وخت دعاګونه خدای قبلوي میش خدای تسویلتی وکي او ته وجوړی کنه او خاص کر متکفین خو ډیر خدای ته ورنږدې دي خدای دې کړ ول مونږ دي کنه هغه چې دا وکونه وکړو ژړو وکړو الله ډیر چګه بدلوي چې دا د وزیرستان دا حالات خدای پاک شلی کو خدای امن وروولي او بیا ور سره چې دغه تاسو کوي کنه دا د وکونه کوي په تمندره پاتې نه لګي مشو په اعتکاف شي نه فیسبوک په یی شي نه به پښتا سک وشای مش په اعتکاف شي نو دي خو څنګه چا پټ خوړل شي مې شي چې خدای پاکا چې دا مسلمان بادشاہون او دا سره چې کیما دوکنه دغه تباسو نه کې چې خدای سره ریخ کو خدای دې خیر فیصله وکړو او خدای سره وکړو او خدای پاک دا مشته ټول باندې الله دې مینا دا وګورئ چې د شپه پاس په دې پاس کوي مقصد به صرف دا نه و چې دې کوم باندې شپه ورځې راوړي په دې کونډه یتیمونه خیال وسوتای او ور سره چې متکفین به چیرته نوستوي د هغه خیال وسوتای چې دې او دې خدای ته وجوړي پروردگار خدای